سکوټر ولا که پسې رسېږي چې دا رقم روان دي لکه ګولۍ دا نمبره چرمه مینې در لاندې کوي وایه ګوره سکلیټرانو ته یې غوږ ونیسه وایي جمپونه مه جوړوئ دا ورته وګوره فایدې دا فایدې دي بغیر د جمپه سکلیټر یې ورکړي در جنته دې رسوي چې راوله ډېره مننه ډېره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا ټیم زما سره قبایلي اشخاص ناست دي مالی مالا نظر صاحب زموږ سره ناست دي د ده څه به د دې جمپو په حواله یا د کوم روډ چې و عبدالقدس روډ پوخ شو د ده څه به موږ په دې حواله خپل نظر واخلو دی څه وایي په دې حواله سره السلام علیکم الله نظر بھائی وعلیکم السلام د هغه دې خبره خدای دی موږ په چې د علاقې دپاره چې ترقي یافته کارونه وشي دا خو ډېر ښه کار دی چې هر سړی یې کوي او دغه چې کوم دی دا اوس چې مثلا د ګلمنډۍ څخه دا د میټا چوک د دغه علاقو په دا روډ پوخ شو ډېر ښه کار وشولو مثلا مخکې چې زموږ سفر په نیمه ګنټه او په دونه وخت کې کېدی اوس په 15 منټه کې کېږي دا فرق یې راغلی او دویمه خبره دا ده دغه غیر قانوني جمپونه چې کوم دي او دا انفرادي هر سړی د کور مخ ته راوځي جمپ جوړوي دا خو بلکل غلط کار دی موږ د دې هېڅ حمایت نه کوو بلکې دا رقم چې کوم دغه مذمت کوو که یو سړی راولاړ شي وروره خپله مریضي چلوي یا دغه کوي موږ باید دلته په علاقه کې کوم خلک چې بیا سپورټ کوي د غیر قانوني جمپو هغه هم باید دی وکړي چې د علاقې غم وخوري د علاقې دپاره دی دغه وکړي د خپل نامه یا د خپل دغه دپاره نه دی چې دوه درو کسانو په سپورټ باندې دی راولاړېږي بزګر د علاقه په پریشاني اخته کوي په دغه علاقه مثلا موټران روان دي زنانې دي مریضان دي دغه موټران سپاریان چې دا وروره په تکلیف کې دلته قانوني کم جمپونه چې دي هغه ژړ جمپونه راځي مثلا چې هغه جوړ شي موږ د هغه دغه یو هغه عجول محمد موږ سره قول کړی دی چې موږ په دغه علاقه هغه جمپونه ورکوو نور چې دی دغه رقم چې مثلا هر سړی د خپل کور مخ ته جمپ جوړوي او جمپ هم دا رقم چې مثلا دا کوچني موټران دي دا په راوستی لا نشي در سره موږ یې خلک په تکلیف دي علاقه دغه شو نو دا خو ناجایزه ده موږ بلکل د دې حمایت نه کوو او په قانوني توګه هم په دغه باندې مثلا علاقایي توګه موږ وایو چې وروره د دې مخنیوی دې وشي ناجایزه باید په علاقه کې څوک نه وي چې یو د بل همسایه خیال وساتي ډېره مننه ډېره مننه زما سره دوستان دا ټیم جیلاني بایي هم ناست دي د ده څه به په دې حواله هم خپل نظر واخلو جیلاني بایي که دا راته ووایه دا کوم روډ چې و میټا چوک تا ګلمنډۍ چوک چې کوم اجولي نورزي صاحب پوخ کړي او اوس چې دا کوم غیر قانوني سپیډ بریکران په اردو کې ورته وایي په پښتو کې جمپونه ورته وایي د دې په هکله دې څه نظر دی بالکل ډېر مزاحمت کوو دغه جمپونه چې کوم راچولي دي د تارو چوکه څخه د ګلمنډۍ چوک د دې موږ ډېر مزاحمت کوو په دا جولي خاص کر ډېر خپل ودانۍ وایو چې د ګلمنډۍ چوکه څخه بیا د میټا چوک پورې چې کوم روډ پخ کړی دی موږ د ډېر کور ودانۍ وایو وروره موږ د جولي سره په هر حواله ولاړ یو هر خدمت یې هر دغه یې ورسره ولاړ یو خدای ته خیر ورکړي وروره دا جمپونه ډېر غیر قانوني دي دا موږ د ډېر سخت مزاحمت کوو ډېره مننه دا ټیم دوستانو زما سره د پی بي اکتالیس یو بل ریایشي هم ناست دی ایډوکیټ نظیر صاحب ناست دی د ده څه به هم په د دې سپیډ بریکرانو په حواله سره پوښتنه وکړو چې دا کوم سپیډ بریکران غیر قانوني جوړ سوي دی په دې حواله سره څه وایي نظیر صاحب څه ویل غواړي د دې سپیډ بریکرانو په حواله سره اوله جو دمت ورزه کو ډېر ودان چې ډېر وخت بعد په دې علاقه کې سفر روډونه رااله صفان اعلان راځي او خوشحالي علاقه جوړه شوه چې مخ چې کوم حکومتان راغلي په دې علاقه باندې کنه وبیا صاحب که هزاره صاحب که نور سنټران تر شوي دي یو چا دا روډونه د رقم نه تیار کړي نه جوړ کړي د روډونه تیار کړه ور ودان او کوم چې دا اوس موجود کوم روډونه د سپیډ خچ کم جوړ شوي دي جمپونه دا ډېر خراب او ډېر غټ دي سکلیټرانو ته یې غوږ ونیسه وایي جمپونه مه جوړوئ دا ورته وګوره فایدې دا فایدې دي بغیر د جمپه سکلیټر یې ورکړي در جنته دې رسوي چې راوله